بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او د رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي او پرون تاسو ته وضاحت وشو چې د ملحدینو د اعتراضات او اقسام او انواع په څو قسمه دي. اول قسم موږ ویلو، اول قسم چې هغه د شریعت نه د ناواقفیت د وجې نه اعتراضات کوي، د شریعت د فهم نه، د شریعت د مزاج نه خبر نه را به شي اعتراض به وکړي. لکه دوی به یو تصویر ولګوي ویره مسلمان ټیکدار جوړ کړی دی او دا بل کافر ټیکدار جوړ کړی دی، نو دوی د شریعت د فهم نه واقف نه دي. نو موږ وایو چې دی مسلمان ټیکدار چې کرپشن کړی دی، غبن کړی، نو دا د انفرادي مسله د مذهب د دې ذمہوار نه دی. لکه پرون هغه اعتراض تیر شو چې دی وایي په فلاسفو یې ظلمونه کړي دي. نو موږ وایو د ظالم بعضې ظالم حکمرانان تیر شوي، نو د ظالم حکمرانانو د ظلم ذمہوار مذهب نه دی. که په فلاسفه وي ظلم کړی دی، نو دی خو په علماء کرام هم ظلم کړی دی، تر دې پورې زموږ د اهل حق علماء کرامو جنازې د جیلون نه وتلي دی او دا اوسه پورې روانې دي. لال مسجد په څه باندې شهید شو؟ مدرسه جامعه حفصه په څه شي باندې ورانه کړله؟ ولې ژبانو تاسو ته خو د یو فلسفي وال ټکول ښکاري او دا دونه ماشومانان چې شهیدان شو، مسلمان ظالم حکمران دا کوي. ته سوچ وکړه بولې ژبانو، نو دا د شریعت نه سوي د ناواقفتیا په وجه باندې اعتراضات کېږي. پهله قسم پوه شوئ که نه؟ دویم قسم چې مولې ژبانو هغه د مستشرقینو نه دا کړي وي، چې وي درآمد شده وي، پټ کړي وي. اکثریت اعتراضات مستشرقینو، اوس به تاسو ته مکمل وضاحت وشي. پرون ما دې باندې وضاحت کړی چې د هندوستان نه بعضې داسې وفود تلي، داسې نوابان، داسې ملکان تلي، ولته چې کله د دوی د مستشرقینو دا دغه به کتون، هغوی خو اول ورته معلومات نه و چې دوی څه دپاره کار کوي. خو چې کله ورله پته ولګېده چې دوی دلته قرآن زده کوي، فقه زده کوي، احادیث زده کوي او د دې دپاره زده کوي چې په تاسو باندې اعتراض وکړي، نو هغوی ولې ته چې په چا باندې اعتراض کوې، نو ته به د هغه د کتاب نه، هغه دغه نه به خبرې د اصولو نه که نه. لکه موږ په بایبل باندې اعتراض کوو، نو د بایبل الحمدلله موږ کتلی دی. که موږ په هندومت کتابونو باندې اعتراض کوو، یا که ذاکر نایک صاحب دی دغه شانته کې نور څومره علماء کرام چې په دې موضوع کار کوي، هغوی د هغه د فیلډ نه خبري، لکه تاسو چې د څنګه د دې نورو ملګرو د کتابونو نه خبره سئ او په هغه باندې اعتراض کولی شي. مولوي صاحبانو راځو خپل سبق ته چې د استشراق وضاحت نور کتاب کې ټول موجود دی، چې کلمه د مستشرق د استشراق نه ماخوذ د استشراق د باب استفعال مصدر د مولوي صاحبانو د دې معنا ده د مشرق پیژندل. مولوي صاحبانو عبارت شروع کنو ټول لرسه موجود دی. استشراق نه ماخوذ د استشراق د باب استفعال مصدر د دې معنا ده د مشرق پیژندل. په انګریزي اصطلاح کې اورینټالیزم ترجمه ده. اگرچہ اورینٹ اور ایسٹ دواړه د مشرق ترجمه ده، لیکن لفظ ایسٹ عام طور هر هغه څه د لپاره استعمالي کوم چې د مشرق مولوي صاحبانو کوم چې د مشرق په سمت کې وي، نو مشرق په سمت کې کوم د اسلام بنیاد دی، مولوي صاحبانو د اسلام مرکزونه دي، نو د دې مطالعه کولو ته وایي مولوي صاحبانو. او دا لفظ چې دی مولوي صاحبانو دا په 1766 دا کم دور دی مولوي صاحبانو؟ دا 1766 دور دا کم عهد کې شاملېږي؟ یو عهد قدیم و، یو نشاط ثانیه و. ثانیه کې مطلب دویم کې یا دریم ته بس ووایه. مولوي صاحبانو عهد جدید دی، نو عهد جدید کې دا الحاد هم راووتلو. دا استشراق مستشرقینو مولوي صاحبانو په صلیبي جنګونه موږ باندې عیسایانو مسلط کړي. صلیبي جنګونو کې چې ناکام شو، نو دوی ویل چې راشه دا نو دغه لفظ د مستشرق مولوي صاحبانو په 1766 کې مولوي صاحبانو دا استعمال شوی دی. عبارت به دا لفظ 1766 عیسوي کال په آغاز کې لاتینی دایره المعارف انسایکلوپیډیا کې دې کې استعمال شوی دی مولوي صاحبانو. یا بعضی پکې به نور فلسفه وایي چې دا په 1770 کې یا 1780 کې دا په برطانیا کې استعمال شوی. ګوره د دې ټولو فتنو جرله برطانیا وه. دا برطانیا یو وخت دونه ظالم حکم زمره ظالم دغه چې د دوی په ریاست کې نور نه ډوبېدو. څنګه ریاست کې نور چېرته به چې شپه والته به ورځ وه،
بعض ځایونو کې به شپه او بعض ځایونو د ریاست د انډر لاندې به او یو افغانانو چې هغه وخت هم دوی نو سرنګو کړي نو دوی درې څلور پیرې ټکولې او دې غاړه به راوړېدل دا واحد دا قوم چې دوی سره جنګېدلي مولوي صاحبانو نو دوی دا اول ځل دا لفظ د استشراق او د مستشرق دا برطانیه استعمال شوی مستشرقین نه مراد هغه قوم مراد دی کوم چې د اسلام مطالعه د دې لپاره کړی دا چې په مسلمانانو باندې اعتراض یا مولوي صاحبانو د مستشرقین نو مقصد څه دی دینا خلق مراد دی چې کوم د مطالعه د اسلام کړي د اسلام د پاره چې اعتراضات په منګو کوم مولوي صاحبانو نو دا دویم قسم اعتراضات د دوی نه پټ کړي دي اوس د مستشرقین مبارک تاسو ته معلومات درکو چې د دې څه ذمہواریان دي د دې څه مقاصد دي د دې څه ټارګټ دي دا درسونه یاد ساتئ دا تاسو بیا د جمعې بیان کې بیانول شي دغه شان د تاسو د احادیث درس کوي که تاسو درسونه مولوي صاحبانو دي کې تاسو څه کوي د دې مستشرقین مبارک عوام او علماء کرام په ول د تاسو څه دي دا ذمہواری د مولوي صاحبانو د مستشرقین مبارک معلومات اسلام د ابتدایي دور نه عیسایانو او یهودیانو د مسلمانانو خلاف سازشونه شروع کړي دي د اسلام خلاف صلیبي قومونو څو صلیب پورې جنگونه جاری ساتلي وو د دې جنگونو باوجود اسلام ورځ په ورځ ترقي کوله نو عیسایانو او یهودیانو چې کله دا وکتل چې په جنگونو سره د اسلام مقابله نشي کېدلی نو دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې د مسلمانانو او د اسلام په باره مولوي صاحبانو اوس چې د اسلام په باره کې اکثریت لا و اعتراضات کیږي غیر معقول اعتراضات کیږي دا دوی راغستي حالانکه ګوره ما درته ویلو کنه چې د اسلام په باره کې په خیر القرون کې کم اعتراضات شي وي خو به قابل د منلو وي لکه د نبی له نن سبا وخت کې د مستشرقینو غټ ټارګټ د نبی له سلام ذات مبارک دی چې د نبی له سلام ذات باره کې د مسلمانانو ذهنونو کې شکوک او شبهات وایي چې هغه څه شو خواهش پرستو نعوذ بالله د قرآن په باره کې شکوک او شبهات واچي ګوره چې زمونږ د اسلام سره زمونږ څه رشته کمزوري شي پرون موږ وضاحت وکړو کنه د قرآن په باره کې چې قرآن په باره کې شکوک او شبهات کې چې د قرآن محفوظ نه دی د نبی علیہ السلام د ذات په باره کې دغه شانت کې د دین په باره کې چې دا ستاسو دا دین چې دی دا د چا نه دا د یهودیت نه اخذ شوی دی دا خو د نورو کتابونو نه اخذ شوی دی دا ورسېدل چې د مسلمانانو په زړونو کې د اسلام خلاف د قرآن خلاف د نبی علیه السلام خلاف او د فقه خلاف مولوي صاحبانو د فقه خلاف هم دا شکوک او شبهات چې چا پیدا کړي دا هم د استشراق او حصہ ده که څوک مني او که څوک نه مني مولوي صاحبانو ولی د دین د قران کریم تشریح چا کړی دا احادیثو کړی کنه به د احادیثو تشریح مولوي صاحبانو چا کړی دا فقه مولوي صاحبانو ولی زمونږ سلور دلایل دي کنه نو په یو په باره کې چې ستا په باره کې څه شي سره کې شک او شکوک او شبهات واچول څه بکیږي فتنه او فساد به جوړي او د انسانانو بس کېږي د اسلام سره او د مذهب سره به څه هغه مینه نه پاتې کېږي مولوي صاحبانو ځکه مسلمانانو په زړونو کې د دې محبت موجود دی په 18مه صدۍ کې د اسلام خلاف یورپ د مستشرقینو ابتدا د لندن او پیرس نه شروع کړه دوی داسې جماعت تیار کړو چې د اسلام د ټولو علومو نه یې ځانونه خبر کړل او بیا په اسلام باندې اعتراضات شروع کړل دې جماعت ته مستشرقین وایي دا د صلیبي جنګونو مولوي صاحبانو یو مستقله څه شی ده یو حصه ده ګوره فکري جنگ نه ختمېږي په افغانستان کې خو دوی څه شو ناکام شو کنه سره د اټم بم او سره د 56 ممالک او سره د ټولو وسایلو ناکام شو خو فکری جنگ یو سم پاتې دي او فکری جنگ به څوک ګټي دا علماء کرام ګټي د قلم په زور باندې ولیکن علماء کرام دې لسنه کوي توجه نه کوي وسم په الته په خپل باندې دا به د باندې په وړو خبرو باندې اختلاف کوي لکه اوس ته پرې د تاسو راشي دا فکری جنگ دی دته د ټولو مسلمانانو یو کېدل ضروري دي کاغذ هر مکاتب فکر سره تعلق ساتي خو د مستشرقینو جوابات بسو کوي دا د هر مسلمان ذمہواری ده چې چا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله مولوي صاحبانو د مستشرقینو ذمہواری نه څه دي دته کم ذمہواری ورکوي چې تبا مولوي صاحبانو اوله خبره ده چې دوی به دته وایي چې تاسو کوي عبارت به اوله دوی عربي ژبه زده چې په عربي ژبه خبرې مولوي صاحبانو تاسو وایي عربي ژبه زده کوي مولوي صاحبانو چې په عربي ژبه ته خبرې کولای شي ولې د قران کریم احادیثو د فقه د دې پویدو د لپاره د عربي ژبه زده کول ضروري دي کنه دي نو اول په عربي ژبه زده کی لینګویج په ذریعہ سره دویم نمبر چې د مولوي صاحبانو د قران او د حدیث او د فقه علم حاصل کی دا مکمل څنګه چې منګه داسې پیریډونه وي او منګه داسې درس نظامی او د مستشرقینو په دقت ترتیب سره دوی څه کوي د خپل د مستشرقین د خپل کسان تیاری لکه همفره چې ده د خلافت عثماني ختمولو کې د غټ کردار ادا کړی دی د په خپل د قران پس کړو د با افندی رحمت الله علیه مشهور شخصیت تیر شوی په ترکی کې دا د شاګردي کو و دا مانه دوه متاسف شو ماته وی چې ستاسو لور در کوم وای مور دوی چې افسوس
زه په کوم مشن راغلم زه خو د اسلام د ختمولو پسې راغلم زه خو د خلافت ختمولو پسې راغلم او ته مانه دونه متاثر وې زه به سخت زړه کې خفه شوم چې زه د سره څونه دښمني کوم د مسلمانانو سره تر دې پورې داسې واقعات پکې راغلي دي عقل به دې ورته حیران شي مولوي صاحبانو نو دوی څه وکړو دا احادیث دغه شانته کې تفسیر اصول تفسیر داسې لوي دریم نمبر باندې مولوي صاحبانو دوی تصنیف او تالیف کوي څه کوي دا ډېر کتابونه مولوي صاحبانو دوی لیکلي وي خو نوم به د بل چا لیکلی وي متی دغه مرقس لوقا او یوحنا دا څلور کتابونه موږ ورته متا وایو هغوی ورته اصل کې متی وایي دا څلور کتابونه دا بل چا لیکلي دي خو دا د شاګردانو پسې ورفټ کړي دي دغه شانته کې دویم دا کتابونه لیکي او د مسلمانانو پسې څه کوي ورفټ کوي ولې په هغوی کې دوی داسې خبرې لیکلي وي څلورم مولوي صاحبانو دوی د اسلام د تاریخ نه ځان خبر ساتي تاسو کې کوم یو تاریخ ابن کثیر یا دغه شانته کې طبري یا داسې ابن خلدون دا چا مطالعه کړی دی ما هم نه مطالعه کړی ټول او هغوی د ټول یو لفظ نه خبر دي دوی په تاریخ اعتراض کوي دوی زمونږ چې کوم حکمرانان دي کوم عادل حکمرانان دي مولوي صاحبانو دوی څه کوي دوی هغوی ظالمانان پیش کوي دنیا ماهده موږ له خپل تاریخ وردا یقینا درته وایم الحمدلله ما تاریخ ابن کثیر مطالعه کړی دی دا مطالعه کوي البدایه والنهایه دا مطالعه کوي درته یقینا درته وایم د خپل تاریخ نه ځان خبر کوي دا مستشرقین د هغوی نه خبري نو په دې میدان کې چې کار کوي ته به څه ته به هم د استشراق نه مولوي صاحبانو د خپل تاریخ نه به خبر ځان خبرې څنګه چې هغوی خبرې مولوي صاحبانو دا څلور خبرې شولې عربي ژبه زده کړي دغه شانته کې قرآن او حدیث د دې علم حاصل کړي تصنیف او تالیف کوي د اسلام د تاریخ نه ځان خبر ساتي مولوي صاحبانو راځو اوس د مستشرقینو مقاصد څه دي دوی د کوم مقصد دپاره دا کار کوي عبارت شروع کوم صاحب اول نمبر دوی د قرآن کریم په باره کې شکوک خورول کوي دویم د قرآن کریم د قرات په باره کې غلط مولوي صاحبانو د قرات په باره کې غلط فهمي بیانوي مولوي صاحبانو لکه ګوره موږ په دې باندې ورته په هر ځای کې جوابات ورکړي دي د قرآن کریم په اوو ژبو کې نازل شوی کنه د قرآن کریم اوس هم اختلاف د قرات چې دی خو ولې په مولوي صاحبانو جایز دی لکه مالک یوم الدین او ملک یوم الدین د دې دواړو معنا یو راځي دغه شانته کې وارجو لکم الی الکعبین وارجو لکم الی الکعبین په قدوري کې خو تاسو زیاده ویلي کنه مولوي صاحبانو چې ته پس سر راځي چې دنه مراد موزي دي وارجو لکم چې وي په کسر سره چې وي څه شي مراد موزه شو چې مسه پیوګ وارجو لکم چې وي څه شو مولوي صاحب انزلوا سره شو نو دوانو کم که اختلاف هم د قرآن موجود دی مولوي صاحبانو خو معنی نه بدلیږي زمونږه مولوي صاحبانو دا د دې د فصاحت او د بلاغت یوه ذریعه ده د قرآن کریم دوی به دا څه کوي غلط انداز خو چې تا ته د دې خبرو معلومات وي مولوي صاحبانو دریم نمبر د قرآن کریم د تدوین په باره کې دی څه کوي او د دې د حفاظت په باره کې شکوک کوي او قرآن کریم تاسو نه چیلو خوړلی و څه کړی و چیلو خوړلی و داسې تاسو ته دا چې کله تاسو دې میدان ته راشي بیا به تاسو ته پته ولګي چې دوی در باندې دا کوم اعتراضات کوي څلورم نمبر دا تاثر کوي چې قرآن کریم د اخلاقیاتو دا دریم نمبر ووایه دریم نمبر د قرآن کریم د تدوین په باره کې او د دې د حفاظت په باره کې شکوک پیدا کوي چې د مسلمانانو د قرآن کریم سره تعلق کم کړی شي او د قرآن مرکزیت یا مولوي صاحبان د دې ټولو جوابات موږ په خپلو ځایونو کې ورکړي دي مولوي صاحبان اوس صرف تاسو ته د دوی د مقاصد بیانو څلورم نمبر دا تاثر ورکوي چې قرآن کریم د اخلاقیاتو کتاب دی دا د نظام حکومت دا د نظام حکومت ته مه راوله سیکولریزم نظریه ده دا څه که دا ځان سره جومات کې د مولوي صاحب قرآن تلاوت پکې کوه دا د نظام حکومت کتاب نه دی چې دا څه وکړي د مسلمان د عوامو څه وکړي مسایل حل کړي مولوي صاحبانو نه دا د هغې حل کولو لپاره نه دی پنځم نمبر د احادیث مبارکه په باره کې غلط بیانې کوي په تدوین حدیث باندې اعتراضات کوي د حدیث په حجیت باندې اعتراضات کوي او دا مسلمانان په نن سبا کوي منیر شاکر او غامدي او انجینر مرزا دا ټوله تیار کړی د اوس د دې خپل وضاحت را روان دی د حدیث په سند باندې اعتراضات کوي او په حفاظت د حدیث باندې اعتراضات کوي دا د دې مقصد دی مولوي صاحبانو وایي حدیث 250 کال وروسته لیکل شوی امام بخاري رحمت الله علیه کله پیدا شوی دی 194 کې کنه 256 کې وفات شوی دی نو 200 کال وروسته راغلی وروسته حدیث لګي 200 کال ګیب دی بای دا حدیث محفوظ نه دي او نن سبا چې منیر شاکر غونډه کې خلک ولا ملاوي شي بیا بس کیږي نو بیا خو به عام مسلمانانو بس کیږي چې د منیر شاکر عقیده خراب شو چې دا امام بخاری رحمت الله علیه کوم حدیث چې دي دا څه دي دا د زما د عقل د تلې په معیار کې پوره نه دي نو چې د عقیده خراب شو بیا به د چې سونه فالورز دي د چې اوریدونکي داغه باقاعده کم ځکي دا به مسلمان پاتې شوی الله دې موږ د ایمان حفاظت وکړي علما کرام له پکار د چې دې موضوع د سو کې توجه کې مولوي صاحبانو رقم نمبر دا پروپاګاندا کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نور ادیان نه اخذ کړی دی او دا حدیث او دا ابل اسمسون جون ماغه مناظره اوریدل هغه په خپل باندې ویره دا دغه اصحاب کعب واقع شه د يهودانو تاسو راغسره مریم علیه السلام ته د سره منګه اعلان وو دا وی قران کریم دغه شاته کې لس پنځل دغه ذکر کړو وې دا څه شدي دا وی تاسو د يهودانو را پټ کړی دا خبره موږ ورته نبی علیه السلام خو د نبی علیه السلام خو استاد نو خو امیو
مولوي صاحبانو اوس په کتابونو کې په نورو کتابونو کې دغه شانته کې د عیسایت نه مخکې د یهودیت نه مخکې داسې تهذیبونه تیر شوي دي د هغوی بعضې کتابونه اوس هم موجود دي نو هغوی په کتابونو کې چې څه موجود دی په بایبل کې نو تاسو به څه وایئ چې بایبل د هغې نه اخذ شوی دی دا غلطه خبره ده مولوي صاحبانو د دوی دغه شانته کې اووم نمبر د حدیث د کتابونو لکه د صحیح سته او نورو کتابونو په باره کې غلط بیانې کوي چې د مسلمانانو د دې نه اعتماد اوچت شي مولوي صاحبانو چې صحیح سته کې موږ سره دا دوه کتابونه دي امام بخاري امام مسلم دا دوه کتابونه چې د اٹیک په چا باندې کوي نه په امام ابو داود رحمت الله علیه نه په ترمذی او نه په نسائی او نه په ابن ماجه په دې ولی په دې کوي بنیاد ورته وخه چې بس مقصد یې چې بنیاد لاړو دړي وړي شنو بیا خو بنورو کتابونو صحیح ست پاتې شي مولوي صاحبانو اتم نمبر په بعض راویان حدیث باندې اعتراضات کوي نه هم د اسلام د اصل تاریخ د بیان کولو په ځای دوی په تاریخ باندې اعتراضات کوي چې په اسلام کې د جنگونو نه علاوه نور اسلام دا من مذهب دی مولوي صاحبانو دوی منګه سب پیش کوي دنیا ته یو دهشتګرد پیسې چې والله بس دغه چې بس مسلمان نه غل طالبان مت کې بس مره مې خورا مولوي صاحبانو د مسلمانانو حکمرانانو د عدل او انصاف او د هغوی د خدمتونو په ځای د مستشرقینو د هغوی کردارکشي او باغې باندې الزامات لګوي مولوي صاحبانو ټیک د په اسلام کې به ظالم حکمرانان هم تیر شوي خو ټول نه دي تیر شوي زمونږ د عدل فیصلې الحمدلله هندوستان اوس هم په دې باندې ګواه دی علمگیر رحمت الله علیه څونه حکومت کړی دی اوس هم د هندوانو سره د هغې قوالي موجود دي د مندرونو د دې په کچرته موږ ظلمونه کولې یو دوی ظلم وکړو سپین کې موږ 800 کاله حکومت کړی مولوي صاحبانو یو مسلمان نه وبرېښې موږ دلته 600 کاله 500 کاله حکومت کړی په هندوستان باندې موږ یو انسان په زور نه دی مسلمان کړی بیربل چې مشهور د اکبر باچا دغه د پخپله باندې هندو زمونږ به حکمرانانو څه کول ځان سره دغه د قومونه ساتلي د اسلام د امن مذهب دی نو زمونږ د مولوي صاحبانو کردار کشي به څه کوي په غلط انداز تاسو به څه کوئ د خپلو مسلمانانو د څنګه چې د علماء کرامو د فلاسفو دغه شان د حکمرانانو صحیح سیرت خلکو ته بیانول دا ضروري دی مولوي صاحبانو یو لسم نمبر په اسلامي تاریخ کې چې کوم واقعات تیر شوي دي هغه بیا را ژوندي کوي او په دې سره په مسلمانانو کې دوباره اختلافات ته لار برابروي مولوي صاحبانو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د معاویه رضی الله تعالی عنہ دا څومره چې واقعیت تیر شوي دي اختلاف تیر شوی دی که جنګونه هم پکې راغلي دي هغه اجتهادي مسایل مولوي صاحبانو خطا وه پوه شولي نو هغه اوس بیا مسلمانانو کې راوچتې او خلکو ته لکه د دې څه بیان ضرورت دی چې ته اوس دا بیانې ماته او دې دپاره مسلمان علماء کرام سوشل میډیا دپاره تیار کړي 12 نمبر نبی علیه السلام د سیرت مبارکه باندې اعتراضات مولوي صاحبانو دای مقاصد دي ټارګټ او هدف سره مولوي صاحبانو په دې سره اول نمبر د اسلام مبارک دا تاثیر ورکول چې دا د سابقه ادیان نه ماخوذ دي مولوي صاحبانو پوه شوئ دی څه مستشرقین به تاته وایي چې دا ستاسو اسلام د نورو ادیان نه ماخوذ شوی دی داسې الهامي کتاب نه دی مقصد یې په دې کې دا چې دا الهامي مذهب نه دی لکه ته چې اوس موږ تالیف کوو که نه لکه زه چې اوس دا ما دا اصول المبادیات ردول الحاد داسې زما د خېټې نه خوندې لیکلي خو ما دا د نورو کتابونو نه اخذ کړی دی دا مجموعه مې ته جوړه کړله که نه دوی وایي چې دا کتاب قرآن دا الهامي کتاب نه دا د تورات او د نورو کتابونو تاسو اخذ کړی پوهېږئ که نه پوهېږئ مولوي صاحبانو دویم نمبر په مسلمانانو کې قومیت لسانیت علاقیت وطنیت فرقه واریت جذبه پیدا کول چې د دوی د اسلام سره تعلق ای مولوي صاحبانو پښتون ته ژوندون غواړو لر او بر یو افغان او داسې لسانیت او علاقیت او دا باندې موږ تقسیم کړو موږ د کلمې د جنډې لاندې چې ژوند تېرو موږ به څه یو کامیاب به یو موږ به په دنیا کې په امن سره یو موږ به په دنیا کې څه یو ترقي کوو که چېرې موږ په قومیت او په دې څیزونو باندې یو دریم نمبر نوي ګمراه فرقې پیدا کول او د دوی ای مولوي صاحبانو دا منیر شاکر راویستو لږ وخت پس به د ځان له فرقې دغه شانته کې دا نورې پیدا کړي د دوی هر یوه فرقه چې راوتې په دې کې څونه یوه فرقه په څونه باندې د 1856 پورې مولوي صاحبانو دا څه شی څلور مذاهب را روانو کله کار کوونکي سکالر لیکونکي مقرر او د بعضې علماء سو د دوی هر قسمه مالي مدد کول چې هغوی د خپل مقصد دپاره استعمال کړي او د اسلام چې کومه تشریح د مستشرقینو خوښه وي هغه د دې علماء سو په ذریعه د مسلمانانو په معاشره کې دا یې غوره کړې ده که نه ده مولوي صاحبانو دغه دی څه ورته وایي غامدي دی که نه په څومره دغه باندې اعتراضات کوي د اسلام په اصولو باندې د زنا په باره کې وایي رجم چې دی دا نشي ورکولی سنګسارول نشي کولی مولوي صاحبانو چاته کافر نشي ویلی موسیقي حلاله ده ګیره وستا خپله خوښه ده که پرېږدي او که نه پرېږدي دغه شانته کې اوس په پښتنو کې دا منیر شاکر راویستو انجینر میرزا او داسې دا به نور هم را پیدا کېږي او داسې نور هم دي مولوي صاحبانو په د څه کوي د مسلمانانو ستا بیان هېڅ څوک هم نه اوري د غامدي ډېر اوري د منیر شاکر بیان خلک ډېر اوري چې کوم واهیات خورئ د انجینر میرزا واهیات اهل حق علماء کرام بیان نه څوک اوري نه مولوي صاحبانو
دا څه کوي په عوامو کې دا ذهن سازي کړې ده. اول په د سیاست په میدان کې علما بدنام کو چې دا څه شي چې دا سیاسي علما دي. د علماو نه د خلکو څوک الله ته خو دوی کنځل نشي کولی، رسول ته دوی کنځل نشي کولی، قرآن ته دوی کنځل نشي کولی. راشه مولا بدنام کا، مولا ولا بدنام کو، د مولا خبر اوریدل او چې کم مولا د دوی د عوامو د ذهن مطابق کومه تشریح کوي دا دوی ته خوښه ده. ولی عوام څه شي کړو؟ خواهش پرست کړو. او بیا د سوشل میډیا دور د هر سړي جب ته سینما راغلی ده مولوي صاحبانو. نو دا هغه ټارګټ او هدف دی مولوي صاحبانو د مسلمانانو څه شي د اسلام سره هغه تعلق ختمول چې بس په نوم باندې مسلمان شو. وزمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یا مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم بتاؤ تو مجھے مسلمان بھی ہو. اے تو ته مسلمان میں دا د مستشرقین د وجنه د مستشرقینو به طریقه کار څه دی مولوي صاحبانو؟ دا په کومه طریقه باندې دا خپل کار کوي مولوي صاحبانو؟ اول نمبر په عالمي تعلیمي ادارو کې د مستشرقین د عربي ژبې او د اسلام تعلیماتو لپاره په حیثیت د پروفیسر مقرر وي او دا بیا دلته نه د خپل میشن لپاره مولوي صاحبانو دوی په اوچته او د باندې راځي څه شي کوي مولوي صاحبانو د اسلامي تعلیماتو لپاره د بخاري درس تل په دا کې دا چې څومره په یورپ کې څومره یونیورسيټي د بخاري درس پکې کیږي. نو یار ته چې کافر نه بخاري وي طالب سنور دغه راشي. یو زما خپل موږ بچ د غټي دوري دا به تمنې پیریډ یو نیمه غنټه به موږ شاسه به والله به پویدو بم پېنو چې سترګې مو غړول دا یو نیمه غنټه به تیروا. موږ بخپل هغه نورانیت او هغه دغه قتلو سکون به من قتلو ته چې به د کافر نه د امام بخاری رحمت الله علیه ته بخاری وایو ته ته پس دغه ملاشي. مولوي صاحبانو نو دوی خو بخاری درس کړی کنه، دوی خو ګوره دوی ته پیل نه سوي چې تا حدیث درس کنه چې سړی د بخاری عالم شي نو بیا خو بخاری درس کولای شي مولوي صاحبانو. نو دوی دغه شانته کې د اسلام د تعلیماتو د پاره د پروفیسر په حیثیت باندې په تاسو په دې څومره چې دالته یونیورسيټي نه دا غټه اکثر چې په دې کې دا د بار ملک نه راشي ورو رمدا خلک پکې راشي. مولوي صاحبانو دلته بیا څه کوي؟ پروفیسر مې او د مور سره موټر مور سره ورو مراته مرته حاصل وچاره وطن ته لاړ شي بیا دلته څه کوي؟ د خپل میشن د پاره کار کوي. دویم نمبر دوی دا اکثر جب یاد وي نو د دې په وجه دوی اکثر په سفارتخانو کې خپل میشن لپاره کار کوي. مولوي صاحبانو دوی په سفارتخانو کې وي دلته نه خوراشي مستشرق وي څه کوي؟ سفارتکار په تور باندې راشي ورو به دلته خپل کار کوي. دریم نمبر دوی اکثر په دې سفارتخانو کې اکثر د جاسوسي کار کوي او خپل دوی چې کله راشي دې سفارتخانو کې دوی ګوري چې دلته کم علما دي شوړ د پیسو خاو شوقین او کم خلک دي چې روز موږ په خبره لګا دا هم فرې چې کله لاړو دا به ګرځېدلو چې زه دا داسې علما پیدا کړم چې زه د خلافت عثمانیه خلاف. څلورم نمبر غریب ممالکو ته د قرضې ورکولو نه وروسته دوی د مستشرقین د ماهرینو په شکل کې په هغه ملکونو کې په اوچتو حکومتي نوکرو باندې تعینات کوي. یا مولوي صاحبانو دی چې د IMF موږ له قرض راکوي موږ باندې د سټیټ بانک گورنر نه راوځي رضا باقر دی نه راوسته دا څوک د ټول دقیقې د پاره کار کوي ورو تاسو ته اوس پته لګيږي دا څه کوي دا چې کله راشي استاد سټیټ بانک گورنر شي استاد سټیټ بانک ټول اختیار د پلاس کوي تا ته وای دا کو دا خورو دا مخره دا بدسي کې دا بدسي کې د دې سره وځي دی نه کوي چې دا په دې غټو دی څه کوي دی د اسلام خلاف دی تا ته وای تعالی قرض در کوم خو په دې شرط باندې چې ته مال سود څنګه راکې عدل چل خې ته څوګه مسلمانانو نصرمنو باسه پټرول 800 روپے لیټر کا رو بجلی اور پس 200 روپے یونټ کا په مزه مزه دا بر روان وی لګ وخت پس بداسي کیږي خچ بیا هم ته ماته سود نشرا کول سو کو په فحاشه اډي کولاوي کا بے دینی عامه کا انسانان سو کند نو کرونه خلق وباسه په دې شي زونه باندې مول زبانو دا مستشرقین سنا مسلمانان دباول غوړي الله دې موږ د پردي قرض نه وساتي مول زبانو الله دې ټول مسلمانان حکومتونه د قرض نه خلاص کی والله چې قرض د نر میړه سوق دی د نر خاون سوق دی قرضدار مول زبانو لکه نر د پاسه ځان له میړه خاون نه مني قرضدار د میړه دی ولا موږ ډیر لیدلې دي په قرضو کې په اجره کې کېنولې کېنولې سړي به والله وي ته خو ما نه وځه کده نر بچي خو قرضدار یې ځکه کېنولې کنه کدای قرضدار نه وي دا به په اجره کې چا کېنولې وي ځان بمړ کې خدا بچا سره کېنه نه مولوي زبانو نو دا په دې د پاره بیا مولوي زبانو پوښتو نوکرانو باندې خپل میشن د پاره کار کې پنځم نمبر مولوي زبانو مستشرقین په بعض ممالک کې د عیسایت د تبلیغ د پاره لګلې او دا نن سبا کېږي په پاکستان کې هم دا شی نه شروع دي مولوي زبانو دا سمسون جون دی په سوشل میډیا باندې تاب کونول دوی څه کوي د ته هوا ورکي او روي را میدان ته شي مسلمانان سړي ورو مسلمانان موږ خبيغه مودیو شپږم نمبر مولوي زبانو دا ما مستشرقین عبارت مستشرقین اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې ځان مسلمان ثابتوي او خپل میشن پورا کوي دا مختصر وضاحت مولوي زبانو لکه دا هم پرې مثال مل لدر کو چې تاسو د قران بس کړه او دغه شانته کې د افندی رحمت الله علیه شاګرد هغه بدون مینشه چې لوري ولا ورکوله
حالکه نه ایمان او نه چرته بس خلکو له بیزان شو کوچ مسلمان مبدي کې مناسبانو بیا د دې کې چې دا کوم مستشرقین تیر شوی دي نو دوی کې بعض د چې پېښور ملحدینو مستشرقینو بعض پکې ملحدینو بعض پکې متعصب مناسبانو داغه وضاحت کوم بس لګ پاتې دا ختمو متعصب مستشرقین په دې طبقه کې هغه مستشرقین شامل دي کوم چې غیر جانبدار علمي تحقیق په لباس کې د اسلام خلاف غلط فهمي پیدا کوي دا طبقه مزید تقسیم کېدلی شي ځکه وخت سره د دوی په اندازه سره هم تبدیلی راځي په دوی کې مشهور افراد نمونه دا دي کیو مون دی مولوی صاحبانو جن بل دی او داسې هم فارس پرایډکس او جارج سیل گولد زهر وغیرہ شامل دی مولوی صاحبانو دا هغه مستشرقین دي کوم چې په مولوی صاحبانو په جامعاتو کې عبارت به کوم چې په جامعاتو کې تحقیقي ادارو کې مجلدات اخبارات ټلویزیون وغیرہ کې د دې کار د پرې مولوی صاحبانو دوی په دې جامعاتو کې څه کوي رسالې شایع کوي اخبارونو کې خپل مضامین ورکوي په ټي وي باندې دغه شان د مولوی صاحبانو د انټرویو په ذریعہ سره مولوی صاحبانو دې کار د پاره هر سړی خو په ټي وي باندې راتلی شي هر سړی داسې مخامخ دا کولی شي سوال جواب نشي کولی دې دپاره بعضې داسې خلک وي چې هغه پېښور وي هسې وي لکه اوس موږ الحمدلله تاسو دعوه جواب دا مناظرین کالم په دې کې تېر کو او تاسو لاړ شئ او ناڅاپي یو ځکه یو مسله درله راوځي د قرات خلف الامام یا رب الدین نو تاسو ورته تیار استئ بس دو ناستئ چې هغه مجلس خپل چلولی شي کولی شي که نه شي دغه شانته کې دغه اعتراضات او جوابات دغه شانته کې پېښور شي لکه څنګه چې تاسو یو مهارت حاصل کو دوی کې دغه مهارت دوی حاصل کړی وي مولوی صاحبانو د دوی کار اکثر سیاسي او مذهبي تعصب باندې مبني وي د دې مثال د برطانیې په هندوستان کې د انګریز عہدیداران دي کوم چې په یویشتمه صدۍ د اسلام په نوم یې د تعصب نه ډک جماعتونه تیار مولوی صاحبانو دوی راله دوی چې کله دا ایسټ افغان کومه یو کمپنی وم دا انډیا والا دغه کمپنی چې راله مولوی صاحبانو او د په هندوستان باندې دا اول خو د تجارت دپاره راغلي بیا پې قبضه وکړله دوی کې چې کوم دغه دا مستشرقین دوی راویستو نو دوی څه وکړو دا ډلې ټپلې پیدا کړې مولوی صاحبانو د جهاد د منسوخ دغه پکې وکړو کتابونه هم پکې ولیکل او داسې د نوابانو د غټې غټې عهدې دوی ته میلاو شو که دوی مني او که مني په خپله باندې اهل حدیثو ته لفظ د اهل حدیثتوب دا چا ورکړی دی دا برټش سرکار نواب صدیق حسن خان صاحب او دا نور به ډېر سخت رد وکړو وایي هغه وخت موږ وایي د خپل منهج نه وغورځېدو چې کله وایي انګریزانو موږ له دا نوم راکړو مولوی صاحبانو دې ته به وهابیان ویلی څه شی او وهابي دومره بد نوم و چې چا ته به دې وهابي وویل هغې به لکه کنځلې کول لکه په هندوستان کې د وهابیت نه خلکو دونه نفرت کوو چې هغه د جمعې هغه د مولوي صاحب بیان واقع مې اورېدلې ده یو مولوي صاحب هغه به یو هندو دکاندار نه سودا وړله نو کله به پیسې لملیټ شو نو ده ولله به سودا نه ورکوله دې دکاندار مولوي صاحب ویل لکه ګوره بیان به وکړم او خراب به دې کړم ویل زمړه لاس اخلاص د چې د جمعې بیان کوو نو بس اعلان یې وکړو چې هلکه دا پلانکې هندو چې دی دا وابي شوی ده نن سودا مه کوئ هلکه هندو ښه دی که وابي ښه دی دا سیریس خبره ده بیا به خلکو زه نه سودا نه کولی دا هندو وابي شوی دی یو هفته تېره شوه سړي کاروبار په ټپه باندې ودرېده بیا واپس ورپسې هغه سړی راغی دکاندار چې بس مړه فري سودا وړه خو دا کاروبار واپس دا فتوه رانهواله هغه بیا وروره دا سپیکر ټنګولی چې هلکه په بله جمعه چې هلکه دې سړي د وابیتوب نه توبه ویسته واپس په زړه عقیده نو هغه سړي کاروبار نو زر دویم دا د وابي دونه دغه ته دا نوم د اهل حدیث دا ورته انګریزانو ته د درخواست وکړو چې حضرت د دې شرم نه خلاص کړو هغې ورته وایي زه تاسو اهل حدیث شوئ دا په پروف سره په کتاب کې مونږ ښودلی شو الحمدلله موږ سره اصل کتابونه موجود دي خو دا موضوع زموږ نه ده زموږ موضوع دا ده نو صرف مې دا ویل چې دا ډک جماعتونه د تعصب نه ډک جماعتونه دوی پیدا کړو چې د هر یو جومات کې ورځه شر او فساد جوړوه شر او فساد جوړه مولوي صاحبانو دا پکې دغه کم چې پېښور و دغه شانته کې ملحد چې کم پکې مستشرقین د هغې وضاحت په قروني وسطا کې مولوي صاحبانو چې کله په یورپ کې د مذهب او د ساینس درمیان کې کشمکش کله شروع شو عهد جدید کې کنه مولوي صاحبانو عهد جدید کې ګوره ما درته ویلو کنه د نیوټن نه واله تر د ډارونه پورې مذهب د جیو ساینس یو د مذهب یو شاخ به خو ډارون چې راغی مکمل نظریه د ارتقا پیش کړل او د تخلیق نه څه وکړو موږ ورته وایو چې د ارتقا ته وایي چې یوه ماده یو جنس د بل نه دا چې دواړه ټکراو شي بل ته پیدا شي بل نه پیدا شي دا په لکونو کلونه په دې کې تېرېږي دا ډېر په مزه کېږي موږ دې دپاره علت څه شی دی یو شیز دپاره مولوي صاحبانو علت پکار دی د علت نه بغیر یو کار هم نه کېږي دا ماده چې د بلې مادې سره د جنس د بلې جنس سره ټکراوېدو په ده کې علت مادي پکار دی
علت فاعلی پکې پکار ده علت سوری او علت عای پکې پکار ده په دې کې خو یو نه ده موجود چې دا ماده د خود بخود شي منګ چې کوم نظریه پیش کو چې دا انسان الله پیدا کړی دی علت فاعلی موجود ده سوری او مادي دا ټول عای موجود ده د انسان د ژوند مقصد معلوم دی مولوی صاحبانو چې الله موږ پیدا کړی د څه لپاره د خپل عبادت لپاره د مولوی صاحبانو چې کله په یورپ کې د مذهب او د ساينس شو کشمکش جاری مولوی صاحبانو نو په دې وجه د جدید الحاد دا فتنه پیدا شو تاسو خو زموږ مقصد الحاد دی کنه مولوی صاحبانو نو تاسو ته خود د ټول مبادیات اوس معلوم دی اوس تاسو ذهن کې دغه نشته عبارت به مخکې هغوی د مذهب خلاف ډېر څه ولیکل خاص کر د اسلام خلاف خپل مقصد وګرځو یا مولوی صاحبانو د اسلام خلاف ول خپل مقصد ګرځو کتاب به ولیکو د عیسایت خلاف نوم به په د اسلام ورکو د مذهب به ورو نو هلته به د پادري نه ول د پادري د پاور چلېدو پادري نه په څوک تقریز به په واغستو پادري ورته بنا ورکو چې د اسلام خلاف دی ولیکو هغه به د اسلام نو د عیسایت خلاف به لیکلی و ځکه په یورپ کې د فوف او چرچ غلبه وه نو د هغوی خلاف به یې هېڅ نشو کولی او نو هغوی به نوم اسلام استعمالوه پوه شوې که نه لوري وی متا ته څنګه متل دی دقه قصه دی چا کوله دی فلاسفو کوله په دقه ترتیب سره به دوی د اسلام خلاف لیکل کول او هغه به ټول د عیسایت خلاف و پادریان به خوشاله کېدل چې اسلام خلاف لیکل کوي لیکن هغه لیکل به په اصل کې د عیسایت خلاف وو په یورپ کې به چا چې د عیسایت خلاف بغاوت یا زبان درازي کوله هغوی ته به یې مختلفې سزاګانې ورکولې په دې سلسله کې والټیر د اسلام خلاف یوه ډرامه ولیکه او انتصاب یې د پوپ نه حاصل کړو په دې طریقې سره پوپ پادري هم خوشحاله شو او په مذهب باندې حمله یا مولوی صاحب د والټیر چې د داسې یو ډرامې شکل یې وله ورکو د دوی چې دا کوم عقاید دی او داسې عقاید د اسلام پکې راوستو او انتصاب یې څه وکړو پادري وایي چې والله د اسلام خلاف و دوی توره وکړله خو هغه د چا خلاف وه هم د دوی خلاف وه نو هغه مو خیرانو فلاسفه و که نه هغوی په دې چل باندې خپل کار کوه په دوی کې ډېر کم مستشرقین تېر شوي دي چې هغوی د اسلام په باره کې مکمل مطالعه کړې وي مګر داسې مستشرقین پکې هم شامل دي کوم چې پیشور مستشرقین دي لکه ګولډ زهر سرولیم میور آرټر جی پری مارګولیټ جارج سیل وغیره او داسې ګڼ دي نور دي دا صرف هغه څو پکې موږ مختصر راغستې مولوي صاحبانو نو دا هغه د استشراق وضاحت تاسو شو د دې ګوره ټارګټ هدف مقاصد د دې طریقه کار د دې متعصب او ملحدین مشرکین دا سنا سبا کوي دریم قسم اعتراضات چې دي هغه د جدید ساينس د فلسفې نه پیدا شوي ان شاء الله دا به سبا او د خیر خو هم ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین